السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا یو څو کسان دي حج ته تللي دي. حیران شو چې الله دا کم حالات دي، کم حالاتو ته مونږ پاتې شو. یا خو زما خو خپل خیال دا دی چې یا خو دا مسلمانان نه دي، چېرته غیر مسلمه دي او په یو سازش سره راغلي او د مسلمانانو د بدنامېدو کوشش کوي چې په دې نیت باندې راغلي دي او په دغه ځای کې ناست دي چې د احرام په حالت کې او په عرفات میدان کې ودي ناست دي او تاش کې دا کومه لوبې چې دی شروع کړې ده. دا خو له لعب چې دی دا په عام محفلونو کې چې دی هغه ناجایز دی او چې ناست دی باندې سلام اچولو چې دی هغه مناسب نه دي چې سړی په سلام واچوي. بیا په حرم کې چې دی او سړی د احرام په حالت کې بیا په عرفات کې چې دی هغه ناست دی او دغه لوبه چې ده هغه شروع کړې ده. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. نو یا خدا دې چې دغه د مسلمانانو نه د مسلمانانو د بدنامېدو کوشش کوي او یا هغه حدیث کې چې څنګه د روژې په باره کې کوم حدیث راځي که نه چې شیطانان وتړلی شو خو بیا هم د خلکو نه غلطي او کمزوري کېږي. نو د هغه خلکو نه چې کوم د شیطان سره د مخکې نه هغه په لار باندې روان او اموخته یې ورسه، نو دغه کسان په دې ټیم کې هم چې دی په هغه رمضان کې هم چې دی شیطان هغه حالن کې شیطان تړلی شوي خو د مخکې نه سره هغه بدن دومره بلد شوي چې هغه د شیطان لږ ډېر جدایي چې د هغه نه محسوسوي، بس په هغه لار باندې رواني. نو دیم دا دی چې یا خدا دی چې بس په دغه د دې هغه اموخته او بس شپه ورځ په دې کې لګیا یو دلته کې هم دې دپاره راغلي. بل دا دی چې دی سړی په لکونو مثال د پاکستان نه یو سړی لاړی په لکونو روپۍ هغه 9 روپۍ ولګولې او خلک په تمه چې سیف خو تللی دی هلته کې به طوافونه کوي، هلته به دعاګانې کوي، موږ به په دعاګانو کې نیت ساتي، خلکو ته به دعاګانې کوي، ځان ته به کوي، امت ته به دعاګانې کوي او خبر ونی چې صاحبان هلته کې تللي دي په تاسو په دغه کې چې دی هغه په لهو لعب کې لګېدلي دي. نو ډېر د افسوس مقام دی چې دا ظالمان دغلته تللي او په حرام کې چې دی هغوی او بیا د احرام په حالت کې دي په دغه بېهوده کار کې چې دی هغه لګیا دي. الله جل شانو دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. داسې ګناهونه فرمانونه دي الله جل شانو موږ چې دی محفوظ وساتي چې دا چې دی دا ډېر زیات هغه د مصیبت او د غضب خبره ده چې په دغه ټیم کې هم چې دی یو بنده لاړ شي هلته کې چې دی جړاګانې کوي، فریادونه کوي چې الله زما ګناهونه معاف کړي او دی الټه چې دی هغه په ګناهونو کې چې دی هغه لګیا دی او د دې خیال هم نشته چې زه په کوم ځای کې چې دی هغه لګیا یم په کوم ځای کې ناست یم. نو د دې احساس ورسره نشته. الله جل شانو دی زموږ په حال باندې رحم وکړي او الله جل شانو دی موږ سره د دې احساس پیدا کړي. او دویمه خبره ده پکار ده چې د هغه ځای انتظامیه خو ډېر انتظامیه ده، پکار چې هغه انتظامیه ولې ده چې دی هغه منع کړي چې دا تاسو راغلي دلته سره او دا کوئ سم. نو ډېر چې دی هغه د افسوس مقام دی چې یو بنده چې دی دومره په لکونو پیسې ولي دومره کړاو وکړي او بل دا قبولیت دی بعضې کس چې دی لاړ شي هلته کې حج له لاړ شي عمرې له لاړ شي او الله تعالی توفیق نه ورکوي نو په هغه کمره کې بس ناستي هوټل کې خوراکونه اسکاکونه کوي او هوټل کې ناستي او طوافونه دغه شیزونه چې دي ډېر کسان داسې چې الله جل شانو ترې محروم وساتي. نو دا هم د هغه بدبختو چې په دغه کې راځي لکه څنګه چې حدیث مبارک کې راځي چې مؤمن بنده د حج عمرې نه داسې راواپس کېږي څنګه چې دغه ټیم دی پیدا شو د ګناهونو نه چې دی هغه پاکي. خو هغه حاجیان چې کوم محنت وکړي هلته کې جړاګانې وکړي فریادونه وکړي دا نه چې هلته کې لاړ شي او بیا تاشونه کوي او لډوګانې کوي او تاشونه کوي او دی هم د ګناهونو نه چې دی هغه پاک دا د ګناهونو هلته کې راشي بلکې د ګناهونو پیټه چې دی هغه ځان سره راوړي. بس الله جل شانو دې زموږ په حال باندې رحم وکړي د دې کارونو نه او د داسې لهو لعب نه دي الله جل شانو موږ او تاسو محفوظ وساتي.